أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. په دې مخکې ورځو کې زمونږه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو نیوز چینل د نمایندې سره گفتگو کوله، په هغې کې ورته دا خبره وکړه کله چې موضوع د جنسي جرایم راله، یعنی هر هغه جرمونه چې په هغې کې جنسی بیرهروی یا بدکاری انوالی د هغې په وجوهاتو یې بحث کاو، نو د خولې نه یو خبره وختله او هغه الفاظ دا و جرائم کی روکتام کے لیے آرڈیننس کافی نہیں ہے، معاشرہ کو بھی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اسلام کے پردے کا نظریہ خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور فیملی سسٹم کو بچاتا ہے. جرمونه کو تاسو ختمول غواړئ نو صرف دا نه ده چې حکومت به آرډیننس نافذ کړي جرم به بیا نه کیږي، داسې نه ده. اسلام په معاشره باندې هم څه ذمهواري اچولې ده. دا زمونږ د هغې وزیر اعظم عمران خان الفاظ دي چې د هغه د زندګۍ زیات وخت په یورپ کې او په یورپي ماحول کې تیر شوی دی. اسلام کے پردے کا نظریہ خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اسلام چې کوم د پردې خبره راایستلې ده دا په حقیقت کې د زنانو د حفاظت د پاره یو قلا ده، او بیا وی فیملی سسٹم کو بچاتا ہے. د دې سره به خاندان بچ شي، ځکه زنانه به پاک دامنه وي نو د سړي ته به عفت والا خاتون میلو شي، او زوی ته به عفت والا مور میلو شي، او ورور ته به عفت والا خور میلو شي، نو فیملی سسٹم به پاکیزه وي. او بیا د هغه دا الفاظ ډېر مزیدارو، جب آپ معاشرے میں فحاشی پھیلائیں گے، کله چې معاشره کې ټول خلق بے پرده لباس اغوستی، نیم عریان لباس، فحاشی دیته وی چې هغه بے حیا لباس چې هغه جنسی بے رهروی طرف ته ځي، او په هغې کې بې لستوڼو جامې، که هغه د وړو یا که د زړوی، په هغې کې نری لوپټا، په هغې کې ارت ګریوان، په هغې کې ټایټ پتلون یا ټایټ پرتوګ، او په هغې کې هغه سلیولیس شرٹس، دا ټول په هغې کې راځي. نو هغه وایي تو جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوگا، بیا خو به خامخا دا چل کېږي. گویا کې الله تعالی د هغه د خولې نه هغه الفاظ وخېجول چې کوم الفاظ د جنسي بې رهروۍ په روټ کازز کې یو کاز دی. خو د دې نه یو بله خبره معلومه شوه چې الکفر ملت واحدة. د عمران خان هغه ملګري چې هغه په هغه جان نچاور کوي، خو د پردې په دې مسله کې بیا هغه د هغه ملګري پاتې نشو، او ډېرو کسانو په هغې اعتراض وکړو چې نه زړه پاک پکار دی، لباس سره دې څه تعلق نشته. گویا کې هغې د موږ د وزیر اعظم هره خبره مني، خو چې کله د شریعت خبره پاکیزه د هغه د خولې نه وخیږي نو الکفر ملت واحدة چې رسول الله ویلو چې کفر ګورې کمپرومایز نه کوي په خپل کفر باندې، نو واقعي ثابته شوه چې دا خلق پارسی کې ستا ملګري دي خو په دین کې دی بیا ملګري نه دي. خو بل طرف ته دا بله ډېره خوږه خبره ثابته شوه چې د پاکستان هغه علما چې هغوی د وزیر اعظم صاحب سره اختلاف لارو او په مختلفو خبرو کې د هغه سره د هغوی اتفاق نشته، خو هغوی د هغه د دې خبرې تعریف وکړو. په دې کې ډېرې نمبرې د مفتی تقي عثماني صاحب چې هغه یو عالمي او ګلوبل عالم دی، او په هغه د کراچۍ نه بیان ورکو چې ټیک وی، او بیا مفتی منیب الرحمن چې هغه وس د لاسه د رؤیت هلال کمیټې نه
وته دی خو هغه غوسه نه و بیا هغه دا ټیک وای او د پیښور مولانا اسماعیل چې هغه سره په نورو معاملو کې اتفاق نه و خو دا ټیک وای نو د قرآن دی آیات موږ له ډېر سپورټ راکو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى که ته سم سړی که نه تقوا ته نږدې نو د انصاف خبره وکړې هسې نه چې ستا د دشمن د خولې نه سمه خبره وخیږي اته وایي چې خبره به یې سمه وي خو چونکې د دشمن د خولې نه ختلې نو زه یې نه منم نو دې علماو دا ثابته کړه چې مونږ زمونږ د مخالف د خولې نه کوم د حق خبره وخیږي نو مونږ به یې منو دې یو سیناریو پیدا کړه او د دې وجې نه هوښیارو خلقو په دې باندې ریسرچ شروع کو بعضې لیکونکو او بعضې صحافیانو او بعضې کالم نګارو او کالم نویسو د دې نه مختلف ریسرچز وکړل چېرې اصل صورتحال څه دی اول موږ د قرآن نه پته لګوله نو د قرآن نه دا پته لګي چې د عمران خان د الفاظو تایید چې دی د قرآن یو لفظ کوي مثال په طور هغه ویلی اسلام کے پردے کا نظریہ خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے نو د قرآن د الفاظو په صورت احزاب کې چې دي چې ګوره یدنینا علیهن من جلابیبهن یا ایها النبی قل لازواجک خپل کور خلقو ته موایا و بناتک خپل لونو ته موایا و نساء المؤمنین نساء المؤمنین کې د پاکستان ټولې زنانه رالې د مؤمنانو چې څومره ښځې دي هغوی ته موایا ګوره موږ ته اډر دی څه وکړئ یدنینا علیهن من جلابیبهن چې په ځان صادرې راواچئ نو چې صادرې راواچي نو په پرده کې شوې نو ذلک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین د دې دا ډیره قریبه ده چې د دې پردې د وجې نه د دې بولقې د وجې نه د دې غټ صادر د وجې نه به دې وپېژندی شي نو څوک به ورته تکلیف نه رسوي نه به پسې شاته څوک سیټۍ وهي نه به پې څوک کلیپینګ کوي نه به پسې څوک چغې وهي نه به ورته څوک برکتې شي نو د عمران خان الفاظ دی خواتین کو تحفظ فراہم کریں گے دا اللہ الفاظ دی فلا یؤذین ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی وکان اللہ غفور الرحیم او الله غفور الرحیم دی که لږ ډېر خطا شوې نو خیر دی به راته معافي وکړي خو ته خپل وس کوه چې په ځان صادرې رواچوه نو قرآن د دې خبرې تایید وکړو موږ ته یې دا ووایي چې که فرض که ستاسو څه ضرورت او نایک څه شی پکاري او نوکر ته وایي چې ته ځې چېرې وایي چېرې د نایک نه کتاب دننه پاتې شوی دی موبایل ته پاتې شوی دی هغه راکه نو هغې دپاره یې موږ ته چلو خو و واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب زنانه به پرده کوي که ته څه شی غواړې نو د پردې نه اخوا ورته وایه چې بیبي جي پلانې شی پکار دی موږ له دې راکړي بیا قرآن ځای په ځای موږ کتو نو چېرته صورت احزاب نو چېرته صورت نور ځای په ځای موږ ته وی ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن زنانه وله پکار دی چې په خپلو ګریوانونو پرده رواچي په خپلو ګریوانونو صادر رواچي ولا یبدین زینتهن خپل زینت په نه ښکاره کوي زینت مخ ته وایي د ښایست د بني آدم ټول په مخ کې نو مطلب دا چې مخ په پټۍ صرف سترګې دومره ښکاري چې د هغې سترګو باندې لار قدر تعیني او که فرض که د نارینه سره د خبرو ضرورت پیدا شو او هغه یا د ډاکټر په صورت کې یا د ډرایور او د کلینډر په صورت کې ټیکټ ورکاو یا نوکر راغلی او د بار نه آواز کاو نو فلا تخضعنا بالقول نو په خبرو کې به نرمي نه ښیي آواز به داسې نرم و نازک کوي نه چې د هغې سړي څه تمه پیدا شي گویا کې د قرآن دا آیاتونه په دې ګواه دي چې زنانه دپاره د جنسي بې رهروۍ نه د بچ کېدو پروټیکشن او قلا دا ده چې دا په پردی او د دې لباس حیا نه کړي نو د وزیر اعظم صاحب خبره د قرآن صورت احزاب صورت نور سپورټ کوي بل طرف ته موږ بیا صورت اعراف وکتو چې شیطان د ټول نه ډومبنی ګزار سو چې ستا پلار او نیکه ستا نیا او بابا دا پرده تې لرې کړي نو د صورت اعراف 20 نمبر آیات وی چې ګوره فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما د شیطان ډومبنی وسوسه دا وه چې د باباجي او د اماجي د هغې هغه پردې د هغې هغه لباس د هغونه لرې کړي او هغې د یو بل شرمګاهونه ویني گویا کې شیطان فرام ویری بګیننګ د بې حیایۍ د ترغیب ورکوي او بیا کله چې انسانانو ته الله تعالی هدایت کاو نو په 27 نمبر آیات کې ورته وی چې د پلار او د نیا سره همدا زیاتې شی او د شیطان د لاسه خو لا یفتننکم الشیطان بني آدم او شیطان تاسو چرته خطا نه کړي د خپل نیکه د
دغه نه د توهین نه او د خپل نیکه د تکلیف نه دغه واخله عبرت والی کما اخرج ابویکم من الجنه د جنت نیم رایستلیو خو ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما بې پردې کړي مو. دې وجې نه دا تاریخ یو حقیقت دی چې د شیطان اصل حمله په حیا ده. هغه سړی بې حیا کوي او بې حجابه کوي او د شیطان نماینده نن سبا په دنیا کې یهود دي او یهود په دوو کارونو باندې په دوو سایډونو باندې کار کوي. یو لاین د هغې دی بې حیایي خورول او دویم لاین د هغې دی سود خورول. په معاشیاتو کې سود چې راشي او په معاشرت کې چې بې حیایي غامه شي نو بیا به دا سیسټم چې دی د شیطان په لاس کې لاړ شي. او د دې نه بله پته دا ولګېده چې بې حیایي پخوانی ده او حیا ورستی ده. نو جدیدیت چې دی په حیا کې دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی و نو په هغې وخت کې بې حیایي او بربنډتوب دومره عام و چې د مکې کې د خانه کعبې نه غیر چاپېره طواف به بربنډ کېدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس حیا راله. ته ویلی شي چې جدیدیت حیا ده او پخوانی وانه قدامت پسندی چې ده دا بې حیایي ده. نو د جدید دی ته دی جدیدیت وی نو دی خطا کیږي. دی په حقیقت کې قدامت پرستی او جدیدیت هغه خلق دی چې هغې د حیا پاسداري کوي. دا خبره یوازې هغې نه وه کړې بلکې ټولو هوښیارو خلقو دا کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره یو حدیث صرف د هغې لپاره پوره دی او هغه هم په دغه انداز کې دی څنګه چې په سوره نور کې آیاتونه و چې نارینهو ته داسې ووایه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. نارینهو ته ووایه چې ښکته ګوري پردو زنانو ته نه ګوري نو حیا به یې محفوظوي د خپلو شرمګاهونو حفاظت به وکړي. دې ته صغرا او کبرا وایي چې صغرا دې دا وکړه د سترګو حفاظت دې وکړو. کبرا تا ته به د خپلو دغه ریزلټ میلاو شي د خپل حیا د پاسدارۍ او د خپلو دغه د شرمګاه د حفاظت مقبره ته میلاو شي. ادروایز ته به لوز کېده. او بل طرف ته یو خبره چې دای کړې وه نو بیا وی چې یوازې نارینهو ته نه قل للمؤمنات زنانو ته م وایه یغضضن من ابصارهن چې بټ بټ به پردو نارینهو ته نه ګوري بلکې نظر به ښکته ساتي پیدا به یې صحیح ویحفظن فروجهن. نو په دې په برکت کې به دی د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړي. گویا کہ آقا عمران خان والا الفاظ دی پردے کا نظریہ خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په خوږو الفاظو کې هغه په یو دوه ټکو کې یا په یو لاین کې ایکسپلین کړه ان النظر سهم من سهام الشیطان. د سترګو نظر د شیطان په غشو کې یو غشی دی. من ترکها چا چې بد نظري پرېښوده وجدا حلاوت الایمان هغه به د ایمان خوږوالی وسکي. وایي که د ایمان خوږوالی سکل غواړي او ایمان انجای کول غواړي د هغې لذت او ټیسټ اخیستل غواړي نو بیا ستا دپاره بهترین دغه چې دی بهترین علاج چې دی هغه دا دی چې د خپل نظر حفاظت کوه. کم خلق چې د خپل نظر حفاظت کوي هغه خلق د ایمان د په خوږو باندې او د ایمان خوږوالی هغې ته نصیب شي. د ایمان د خوږوالي د نصیب کېدو دپاره دا ضروري دي چې ستا ته د خپلو سترګو حفاظت کې. دغه خبره علامه اقبال کړې وه بطول باش و پنهان شو از این عصر. ځان نه فاطمه بی جوړه کا فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه او هغه د جنت د خواتینو سرداره ده د هغې عفت او د هغې پرده سټینډرډ ده. نو اقبال زنانو ته وی مؤمنانو ته د هغې سره سیالي وکړئ د دې عصر نه او د دې چهل پهل نه ځان په پرده کې پټ کړئ کې در آغوش شبیری بگیری. تعالی به خدای په غیږ کې چې کوم ماشوم درکې هغه به د امام حسین په شانتي. نو که ته د امام حسین مور کېدل غواړې نو امام حسین غوندې شخصیت د ډمو او د ایکټرو په جولۍ کې نه لویږي هغه به د فاطمې په جولۍ کې لویږي. او د فاطمې غټه خوبي دا وه چې هغه په پرده دومره مینه وه چې هغې وینا کړې وه چې که زه وفات شم نو زما د شپې جنازه وکئ د ورځې مه کوئ چې زما په لاس شم د غیر محرم نظر پرې نه وځي. دا خو څه کې خو نورو هوښیارو خلقو چې کله د دې دا خوند اخیستی دی نو د کم کسان چې په مغرب کې پاتې شوي دي او هغوی بای چایس اسلام خوښ کړی دی دې ته بای چایس مسلمانان وایي. او دا موږ چې په پاکستان کې بیا په دې بونیرا په سوات کې یو موږ بای چانس مسلمانان یو. کومو خلقو چې اسلام په چانس ورته میلاو شوی هغه موږ یو. کومو خلقو چې په چایس اسلام خوښ کړی دی هغه د مغرب هغه خواتین دي چې په هغې کې یو د ټوني بلیر د ښځې خور وه لارن بوت
بل پاغې کې ریډ لیدا چې هغه د BBC نماینده وه او بل پاغې کې د جاپان نو مسلم خوله وه، هغې په پرده چې کومه تبصره کړې ده نو ځکه چې هغې د پردې خوند لیدلی دی. نو کله چې د ټوني بلیر هغې رشته دارې ته د هغې بچو ووې چې مم ویل یو کور یور فیس یور برسټ فرام د پبلک، ته به د خلقو نه ځان پټې؟ نو هغې وی نو آی ویل کور مای هول باډي، زه به ټول ځان باندې پرده راچوم. او هغې بیا د هغې خپلې پبلک ګیدرینګ ته تقریر کاو، نو هغې ویلي وو چې ما ته د خپل حجاب زما دپاره ما ته ډیر زیات خوږ دی، یہ میرے لیے شرف اور افتخار کا باعث ہے، اس سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس سے میری اللہ مجھ سے راضی ہوگی، اس میں میری اللہ کی خوشی ہے، زما رب په دې خوشحالیږي نو ماله پرده مزه راکوي. او دا تقریر هغې په پاکستان کې کړی او دا ویلي وو د پاکستان خواتینو ته چې ټایټ لباس یا باریک لباس اس سے جنسی بے راہروی پھیلتی ہے. دا لارنبوت تقریر کوي. ټونی بلیر جاپان کې چې کومه زنانه خوله مسلمانه شوه هغې وی میرا حجاب میرے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کی یاد دہانی ہے. کله چې زه حجاب واچوم، بولقه واچوم او غټ صادر واچوم، دا د جاپان ښځه ده، دا تعلیم یافته ده، دا ترقی یافته ده، خو دې اسلام به یې چایس قبول کړی دی، نو دې د ایمان خوند لیدلی دی. نو دا وایي زه چې کله دا واچم حجاب نو دا زه گویا کہ ځان اللہ تا حوالہ کم. اور نیم اوریان لباس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کہے کہ میں آپ کے لیے کہ میری طرف آؤ میں تیار ہوں. ګوره د هغې الفاظ دي گویا کہ چې کله ته لستوڼ بې لستوڼو کمیس واچی ستا اره ته غاړی، دا زما الفاظ نه د هغې دي، ستا نری لوپټی او ته بن ټن کر راوځې نو دا خوله وی آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں تیار ہوں، آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. اور بیا وی جب میں حجاب میں رہتا ہوں تو میں اس کا بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ممنوع ہوں. گویا کې چې کومه خبره زموږ وزیر اعظم کړې وه د هغه خبره هغې مسلم خواتینو کړې وه، کومو مسلم خواتینو چې نو مسلم خواتین چې هغې اسلام بی چانس نه بی چایس قبول کړی دی. او بیا بل طرف ته چې کله په پاکستان کې سروے وشوه، دا سروے والا چې کله سروے کوي نو دا په خالص په میرټ باندې، نو د عامو خلقو د سروے رزلټ دا راوتی دی چې 90% یعنی په سلو کې 10 کسانو نارینهو دا رائے ورکړې ده کہ عورتوں کا نامناسب لباس دیکھ کر ہمارے جنسی جذبات مشتعل ہوتے ہیں. 10 کسان په سلو کې وایي چې کله زنانه لباس بے حیايي، کله د هغې لوپټه نری، کله د هغې سر سرتوري، کله د هغې غاړه غټی، کله د هغې ٹائٹ پرتوگ یا پتلون ټایټي، تو پھر ہمارے جنسی جذبات مشتعل ہوتے ہیں. دا په پاکستان غونتې علاقه کې د مردو د سروے رزلټ دی. او په تعلیمي ادارو کې چې د سټوډنټانو نه یو سروے شوی ده نو په هغې کې دا وایي 70% یعنی په سلو کې او یو الکانو دا رایه ورکړې ده چې پنګه کله په خپله تعلیمي اداره کې بغیر دوپټه کے خاتون کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جنسی جذبات مشتعل ہوتے ہیں. گویا کہ حقه خبره ده چې که ته په تعلیمي اداره کې نو او یو کسانو په سلو کې سټوډنټانو چې هغه تعلیم یافته وو هغې د خپلو جذباتو اظهار دا کړی چې د زنانه لباس نامناسب وي نو د نارینه جنسی جذبات بیا مشتعل کیږي. او بیا د هغې سره یو بل ټکی ډېر مزیدار دی، جب کہ باحجاب خواتین کو دیکھ کر ان کا رعب ہمارے دل پر طاری ہو جاتی ہے. دا رزلټ هم راغلی دی د نارینهو طرف نه. عام پبلک او سټوډنټانو په یونیورسټۍ کې چې کومه جینۍ او کومه زنانه په حجاب کې راشي نو د هغې روب په موږ باندې چاو شي او نہ ہم اس پر کلیپنگ کرتے ہیں نہ ہم اس پر سیٹیاں بجاتے ہیں، ہماری جرأت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف دیکھیں. نو قرآن سویلو فلا یؤذین، دی ته به تکلیف نه رسی. عمران خان سویلو نظریه خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے. گویا کې دا تحفظ د سروے نه معلومه شوې ده چې زنانو ته به تحفظ الوي چې د هغې جامې با حجابي. او بیا یو بله سروے شوې ده چې ایکسپریس په دو ټوک کې دغه کړی دی، ذکر کړی دی گھروں کے اندر نوجوان ملازمین کے ہاتھوں گھر کے خواتین کی بے عزتی کا سبب خاتون کی نیم اوریاں لباس ہے. کومو نایکانو
چې جنکو لباس نیم اوریان و لستوڼي نو په سر یې لوپټه نه وه غاړه یې ارته وه نو د کور ملازم ورسره بدنام شوی دی دا سروې هم په دې باندې ګواهي کوي وی دا خو څه کې وی قرآن یو طرف ته رسول الله بل طرف ته اقبال بل طرف ته وی راشه ستا چین ته وای که نه چې چین ترقي وکړه د چین خپل کہاوت دا دی گوش ڈام کر رکھے ورنہ اس پر منہ مارنے کے لیے کتے اور بلے پہنچ جائیں گے تاسو داسې کوئ دا چینیان وی تاسو داسې کوئ چې کوم ځای غوښه پرتی په هغې سر کیدی کینې سپي او پیشوګان ډېر شی دي را به شي پې خوله به پې وایي نو ګویا کې چې کومه خاتون ته بچ ساتل غواړې نو څنګه چې په غوښه باندې په لوښي سر پکار دی داسې د هغې په سر لوپټه او حجاب پکار دی دا څوک وایي زه نه وم دا د چین کهاوت دی جاپانی څه وایي جاپان دا یو انالیسس کړی دې ته وایي ریپسټ سے بچانے ریپ بدکاری ته وایي نو د بدکاری نه به خواتین څنګه بچ کوو نو د هغې دپاره هغې کازز کتل نو چونکې د هغې ګراؤنډ ریئلیټیز باندې کوي په فیکټس باندې هغې دغه فائنډینګ فیکټس فائنډینګ نتایجی نو هغې دا ویلو ان میں پروएक्टिव ایکشنز جو ہے چې کوم څیزونه بدکاری طرف ته ایکشن کوي په هغې کې ان سے اجتناب یعنی پردے سے اجتناب ان میں بھی ایک ریزن ہے جاپان وغیرہ میں خواتین کو ریپ سے بچانے کی تدابیر جو دی گئی ہے پاگے کی داو چا کم سیزونا چاغا پرووکیٹو ڈریس وہ لباس جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اس لباس سے اجتناب کیجئے آپ ریپ سے بچ جائیں گے دا زما خبره نه ده دا د رسول الله خبره نه ده دا د هغې جاپاني خبره ده چې هغې په دې باندې ډېر ورک کړی دی او اخري دغه یې دا رایستلی دی او بیا ویلي دي چې ګوره داسې نه ده چې نامناسب لباس یوازې د جنسي زیادتۍ وجه ده نو اٹ از ا کنټریبیوټري فیکٹر د دې کنټریبیوشن پکې شته क्योंकि जिनसी बेराहरवी मदरसे की मौलवी में भी हो सकती है और हॉलीवुड के अदाकार में भी دام کې دی شي چې هر څه یي او بیا هم دا وشي خو چونکې دا یو کنټریبیوټري فیکټر دی تاله پکار دی چې په دې باندې قابو مومې او بیا دا یوه خبره جاپان دا وی چین دا وی رسول الله دا وی حدیث دا وی ستاره پاکستان سروې دا وی او بیا وی چې ستاره پاکستان چې چارخ کړی دا داسې په گپ شپ کې په ټوکو کې او په کرکټ کې او په هاکی کې نو رخ شوی دې لپاره چا قرباني ورکړې وه په شادي حال کې چې بل ورځ یو زنانه بوډۍ چې د هغې واده و او هغه شادي حال کې هغې ګیدرینګ ولیدو او د زنانو چونکې دا په لاهور کې و نو په هلته بېحیایي ډېره وه او د جینکو هغه بېحیا لباس یې ولیدو نو بړی امی په جړا شوه چې کله په ډرق په جړا شو نو خلقو ته راجمع شو کہ بڑی امی آج تو خوشی کا دن ہے آپ کیوں ہچکیاں لے رہی ہے تو ولې جاړې او سلګۍ دې کېږي هغې بچیا ته خبر نه په انډیا کې زمونږ ښکلې حویلي وه زمونږ یو غټ کاروبارو خو د اسلام او د پردې دپاره موږ پاکستان ته هجرت وکړو زه چې په لارې راتلم نو زما درې زامن او دوه لوڼه شهیدانې شوې او زما درې رونه او دوه خویندې شهیدانې شوې په لارې سیکانو او د هندوانو د حملې د وجې نه میں نے 10 افراد کی قربانی دی ہے او بیا زه پاکستان ته راغلیم په دې پاکستان کې که دا بې حیایي نو ما خپل د جګر ټکړو د دې دپاره قربان کړی وې دې وجې نه د هغې د زړه نه آخ وختو او بیا غمجنو خلقو د خدای نه دعا وغوښته چې الله تعالی دې د پاکستان په حالت رحم وکړي او څنګه چې د عمران خان د خولې نه دا خبره وخته چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د طالباتو یعنې د جینکو طالب علمانو او د نارینهو طالب علمانو په زړه کې د پردې د لباس او د باحجاب لباس سره محبت پیدا شي او د حیا دشمن کلچر نه نفرت پیدا شي او حیا دشمن کلچر رد کی مسترد کی څنګه چې په افغانستان کې د ظاهر شاه په حکومت کې کابل ته به یورپ ویل ته بې حیایي وه او الله تعالی رحم وکړو موږ امید لرو چې په افغانستان کې د حجاب دوره او په 90% افغانستان کې د حجاب دوره شوه داسې موږ امید لرو چې خدای په پاکستان کې خصوصا په تعلیمي ادارو کې هم د حجاب دوره راولي او دا ټول کسان به خپل آیډیل فاطمه رضی الله تعالی عنها جوړه کی او دا وی یاد لرئ څنګه چې یو ملازم ته
د پیک اینډ چوز اختیار نشته چې ملازم ته نایک وایي چې یو خو به راته په دروازه ولاړې یو به مالا سوال ځواب دن نه راوړې یو به دا کمره پاکې دا درې ستا ډیوټۍ دي نو ملازم دې نشي داسې نشي ویلی چې جي کمره هم نشم پاکولی او تاله کاغذ هم نشم راوړی زه به صرف په دروازه کینم نو نایک ورته وایي چې تا ته بیا زه تنخواه نشم درکولی نو د الله په معاملاتو کې هم د پیک اینډ چوز اختیار تا ته نشته چې ته وایي چې نه الله منم خو پرده نه منم دې ته پیک اینډ چوز وایي نو الله به ټول منل غواړي او د پردې په سلسله کې ستا د مشرانو یو زبردست ریکارډ دی د قائد اعظم خور فاطمه جنا پرده کوله د اقبال د کور خلقو پرده کوله او د سر سید غونته کې سړي د کور زنانو دومره پرده کوله چې د انګریز د گورنر ښځه خپل کور ته ځکه نه پرېښوده وایي ستاسو زنانه زموږ دپاره نارینه دي نو موږ د هغو نه پرده کوو او بیا لیاقت علي خان د خپلو زنانو پرده کوله دې وجې نه دا ټول روایات په دې ګواه دي چې کله لباس با حجابی او کله پرده په زنانو کې عامي نو جنسي بېرحروي به کمی او ملک به ګل و ګلزاري. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.